السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. دوستانو، یو ځل بیا یو نوې منصوبه د عمران خان د مرګ راله او هغې له یو مذهبي رنګ ورکړی کېږي. څنګه مذهبي رنګ به ورله ورکړی کېږي؟ دغه منصوبه به چې کوم دی نو اکسپوز کوو او ستاسو مخې ته به ږدو. او دویم خبره دا د الیکشن کمیشن اف پاکستان دپاره چې سپریم کورټ کومه پیسې ویلې وي چې 21 ارب روپۍ دی سټیټ بینک اف پاکستان الیکشن کمیشن اف پاکستان له ورکړي چې په خیبر پښتونخوا او په پنجاب کې په الیکشن وکړي. نو آیا هغه پیسې تر اوسه پورې میلاو شوې او که میلاو نه شوې؟ د هغه پیسو سی چل وکړلی شو. بل د عمران خان باندې چې کومه بلیمونه او کوم الزامونه لګي او ټول هر څه راوړي او دوی چې کومه خپل لړل تپل کړي دي او هغه په عمران خان باندې ورتپي، نو د دوی لږ په یو شارټ غوندې هسټرۍ باندې به هم نظر ور اچو چې دا ملک د 1958 نه تر 2018 پورې په دې حکومت چا کړی دی او دا چا خوړلی دی او ټول ګند راوړي او د عمران خان په سر یې ور اچوي. دغه خبره باندې به ډسکشن کوو. نو د ټولو نه اول مونږ راځو چې الیکشن کمیشن اف پاکستان زه د شپې اوس 12 بجې دي چې دا ویډیو جوړوم، نو تر اوسه پورې داسې هیڅ قسم څه اپډیټ نه دی راغلی، هیڅ قسم څه نیوز نه دی راغلی چې الیکشن کمیشن اف پاکستان ته چې کوم دی نو پیسې میلاو شوي 21 ارب روپۍ. اوس الیکشن کمیشن اف پاکستان ته تر اوسه پورې دا پیسې ولې میلاو نه شوي؟ باقاعده سپریم کورټ کلیعام دا حکم ورکړی دی چې بای تاسو پیسې چې کوم دی سټیټ بینک ته ویلي دي چې ته ورکړه الیکشن کمیشن اف پاکستان له، او الیکشن کمیشن اف پاکستان ته چې کوم دی نو پیسې نه میلاویږي. نو په دې کې ویلې کېږي چې حکومت چې پکې کوم دی نو په دې کې غټ رول پلی کوي او حکومت یوازې نه دی، د حکومت سره په شا باندې ولاړ چې کوم دی نو په اسټیبلیشمنټ باندې دغه بلیم لګي چې اسټیبلیشمنټ که چېرې د دې حکومت نه لاس وښکله، دې حکومت مثال چې کوم دی نو دا داسې دی چې سړی یو مختلف څیزونه په ایلپي باندې راټینګ کړي او هغه چې کوم دی نو داسې وختي ته وري. که چېرې دغه ایلپي دا کنیکشن د دې حکومت د دې لیډرشپ نه وباسي نو یقین وکړئ چې دا حکومت به ټوټې ټوټې لاړ شي. خو چونکې اسټیبلیشمنټ نه غواړي چې عمران خان راشي او د عمران خان ګورنمنټ راشي، ځکه چې عمران خان خو داسې دی چې هغه په خپل سوچ او په خپل یو فکر باندې یو کار کوي، یعنی مطلب دا دی چې غلامي مایند انسان نه دی. نو په دې وجه سره چې کوم دی نو دا یریږي چې بای عمران خان رانشي. اوس بل طرف ته اوس راځو الیکشن کمیشن اف پاکستان ته چې د الیکشن کمیشن اف پاکستان هم چې کوم دی نو په دې ټایم کې لږ کمزوري چې کوم دی نو شو کوي او الیکشن کمیشن اف پاکستان دغه بانه کوي چې یره جی ماته خو پڼ نه میلاوي او چې ماته پڼ نه میلاویږي او ماته سکیورټي نه میلاویږي، نو زه به الیکشن څنګه وکړم او دا پلان کې وډینګرې. نو زرا یې وایي که چېرې تا ته د 10 کالو پورې دغه قسم فیسیلیټیز نه میلاویږي، تا ته پنډونه نه میلاویږي او تا ته سکیورټي نه میلاویږي، نو ته به د 10 کالو پورې دا حکومت چې کوم دی نو دغه شانتې به رواني او په دې حکومت باندې به دا ملک تباه او برباد کړي. نو دا هم چې کوم دی نو یو ډېر ویلډ کوېسچن دی په الیکشن کمیشن اف پاکستان باندې. اوس راځو چې وفاقي کابینه چې کوم دی راغوستې شوې وه او هغې دا خبره مسترده کړه چې یعنې پنډونه منډونه نه میلاویږي، یعنې مطلب دا دی کلیعام د عدالت سره چې کوم دی نو دوی څه واغسته، باقاعده چې کوم دی نو ډغره واغسته او عدالت یې چیلنج کړو. هغه عدالت چې هغه یو حکم ورکړي او هغه چې کوم دی نو ومنلی شي. اوس عدالت به څه کار کوي؟ تاسو ته پته ده عدالت سره اپشن دی چې کله د هغو حکم نه منلی کېږي نو هغو اسټیبلیشمنټ یا آرمي دغه ادارې چې کوم دی نو د هغو طاقت او قوت استعمالوي او دغه خلک چې کوم دی نو څه کوي ګرفتاروي او د دغې خلکو خلاف چې کوم دی نو کاروایي کوي. خو چونکې اوس عدالت هم چې کوم دی نو چونکې مجبوره دی او چونکې اسټیبلیشمنټ او دغه خلک ذرا یې وایي چې دا باقاعده د دغې خلکو سپورټران دي، نو څنګه به هغه د عدالت خبره ومني؟ نو عدالت هم په دغه ټایم کې چې کوم دی نو لږ بېبسه ښکاره کېږي. اوس راځو چې شهباز شریف چونکې تاسو ته پته ده چې دوباره دغه کابینې وفاقي کابینې د حکومت دا ونه منله، دا خبره یې مسترد کړه چې یاره جي مونږ خو دغه نه منو 21 ارب روپۍ نه ورکړو. یعنې مطلب یې شارټ د خبرې دا دی چې الیکشن په څه نه څه طریقه سره دوی څه کوي رکاوهي. نو دا چونکې تاسو ته پته ده په توهین عدالت باندې ما خبره کړې چې کله ته د عدالت احکامات نه منې نو دا هم توهین عدالت دی او عدالت چې کوم دی نو تا ګرفتار کولی شي. نو اوس چونکې شهباز شریف د عدالت خبره نه مني، دغه احکامات نه مني، نو په کار دا ده چې بای په شهباز شریف دسې کې ګرفتار کړلی کېږي، خو تر اوسه پورې نه ګرفتار کېږي. نو د هغې وجه هم دغه ویلی کېږي چې چونکې تر څو پورې اسټیبلیشمنټ د دونه لاس نه وي وخت تر هغې پورې د دوی هېڅوک هېڅ هم نشي کولی. اوس راځو چې په عمران خان باندې چې کومه ګند ورچوي دوی چې بای دا ملک خو د بیړۍ عمران خان غره کړله. یقین وکئ په دې خبره پسې به تاسو له خندا درشي چې د 1958 نه واله تر 1971 پورې په ملک باندې ذرایع دا باقاعده یو ریکارډ راوښکې شوی چې دا خو چونکې آرمي سره په اختیار کې او په دغه ټایم کې ملک ته ډېر غټ نقصان چې کوم دی نو رسېدلی دی. بیا د دې سره سره چې کوم دی نو د پیپل پارټۍ حکومت راغی او د پیپل پارټۍ حکومت چې کوم دی نو هغې باندې هم چې کوم دی نو ذرایع وایي چې د اسټیبلیشمنټ لاس
و او بیا په 1971 نه والا د 1978 پورې چې کوم د دوی حکومت او سمثینګ په دې کې چې کوم دی نو د پاکستان او د بنگلاديش چې کوم دی یو بل نه جدا هم شو چې په هغه ټایم کې د دغه وخت سیاسي پارټیانو او اسټابلیشمنت دومره ظلم کوو چې مجيب الرحمن چې کوم دی نو دغه سیټونه سیواو او دوی بټوله چې کوم دی نو حکومت ورکاو نو بالکل دا خبره چې کوم دی نو په قانون بیا د دې سره نون لیگ راغی بیا چې کوم دی شی په 1999 کې چې کوم دی نو پرویز مشرف راغی هغه چې کوم دی نو حکومت قبضه کو په فوج باندې او د دې سره سره چې کوم دی ضیاءالحق د دې نه مخکې چې کوم دی نو هم حکومت پکې کړی دی او وسره چې کوم دی نو د 1999 2008 پورې چې کوم پرویز مشرف دغه وکړو په دې وخت کې چې کوم دی نو پاکستاني د امریکای په جنگ کې ورواچو خاص کر قبایلی علاقو ته دهشتګردیانې راوړل دغه شانتي بیا د پاکستان په دې سینه کې چې کوم دی نو اوته د دهشتګردیانې او د پاکستان بیړه چې کوم دی نو غر کړی شو د دې نه پس پیپل پارټي او بیا نون لیگ د 2018 پورې اوس تاسو سوچ وکړئ څومره غټ ټایم تیر یعنی د 2018 پورې ملک دغه خلکو خوړلې ده د ملک بیړه دغه خلکو غرقه کړې ده د ملک د لپاره قرضې دغه خلکو راغستې دي ټیک شوله د ملک یعنی واګي مکمل تور دغه پلاس خلکو پلاس کوي بیا صرف عمران خان د 2022 پورې حکومت وکړو او ټول غول او ټول بلیم چې کم دینو دوی په سلګي په عمران خان باندې چې تیزی مواري نو بالکل دا خبره زم چې یو عقل او یو شعورم نه مني کدا یو قمقل سړی تم دا خبره ته وکي نو هغه بم پورې مو خاندي چې یار دا تاسو سګپ لګوي او دا اخوا دی خوا کوي نو ملګرو اوس راځو په لاست کې چې عمران خان باندې باقي چې کم دی نو دوباره اٹیک کیږي دغه خبر نه راغی چې د مذهبي رنګ ورکړل کیږي باقاعده د علماو سره رابطې کیږي خاص کر سنی طبقه چې کم خلک دي دا غو سره چې بای تاسو د عمران خان خلاف شي د عمران خان خلاف خبري وکي او دا چې کم دی نو پریک دی او جدای کوي او یعنی مطلب دا یو مذهبي رنګ ورکړل کیږي د خبري لو بیا خاص کر دغه چې کم د عدت خبره د اغه حواله کې مذهبي رنګ ورکړل کیږي او غنه یو غټه ایشو مسله چې کم دی نو وچ برناقه کریټ کیږي او تر دې چې په اخر کې په عمران خان باندې اٹیک وکړل عمران خان بار وایي چې ماته خطر ده دوی ماته مختلف گیمونه جوړي خو هغه د دوی ناکامه کیږي نو ملګرو تاسو را سره هم خپل رائے په کمنټ کې ضرور شیر کړئ او ویډیو پیغام د سره مخ کې ضرور شیر کړئ ځکه زموږ په دې ویډیو باندې ډېر غټ مهنت لګي ځکه چې ټول حقیقت خلکو ته ورسي په اخر کې خپل ورو شي د اجازه ورکړي د لوی الله پامان